لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې د غیرتمندو په دې مینو مسلمانانو زموږ تاسو د نړۍ جلسه او کانفرنس چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان سره منعقد ده. محترمانو مخکې علماو مشایخو اکابرو تاسو ته تفصیلا قیمتي مدلل بیانونه وکړل. مانه وروسته به زمونږ د ټولو ډېر درون او ګران او مجاهد مشر، مجاهد ختم نبوت، اسیر ناموس رسالت حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب حفظه الله هغوی موجود دي. اصل خبره بیان به هغوی کوي انشاءالله العزیز. چونکې زه یو طالب العلم حیثیت لرم، هغوی زمونږ مشران دي، د هغوی د مخې د هغوی په موجودګۍ کې بیان کول یقینا ماته بې ادبي ښکارېږي. خو محترمو چونکې د الامر فوق الادب په بنیاد باندې په خپل موضوع عنوان باندې مختصرو الفاظو کې څو معروضات گزارشات عرض کوم انشاءالله العزیز. محترمو د سیرت عنوان او موضوع یقینا ډېره پراخه او وسیع موضوع او عنوان دی. مقرر او خطیب ته چې کله وویل شي ستا موضوع سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ده، دی لږ وخت دپاره حیران او پریشان هم شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په عنوان باندې به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کم پهلو بیانوم او کم پهلو به هغه پرېږدم. د دې وجې نه محترمو چونکې موضوع انتهایي وسیع ده، زه مختصرو الفاظو کې خپل موضوع ستاسو په وړاندې عرض کوم. خو محترمو زما د موضوع او زما د عنوان خلاصه به څلور خبرې وي. نمبر 1: محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عالمگیر نبی دی. الله چې څومره انبیاء علیهم السلام دنیا ته رالیږلي دي، په هغه ټولو انبیاو کې صرف یو نبی دی چې هغه ته الله رب ذوالجلال عالمگیریت ورکړی دی. نمبر 2: محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د نبوت او رسالت دلیل هغه موږ نن هم دنیا ته صرف بیانو نه بلکې عملا ښودی شو. نمبر 3: دنیا ته څومره انبیاء علیهم السلام چې راغلي وو، د انبیاء علیهم السلام په دغه سلسله کې صرف یو نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تعلیمات کوم چې هغه امت ته ورکړي وو هغه الحمدلله محفوظ زموږ سره موجود دي او دا به تر قیامت د سبا پورې همدغسې محفوظ موجود وي انشاءالله. نمبر 4: څومره انبیاء علیهم السلام چې راغلي وو، د انبیاء علیهم السلام دغه سلسله الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړې ده. یعنی د انبیاء علیهم السلام په دغه سلسله کې صرف یو نبی هغه دی چې هغه ته موږ خاتم النبیین وایو. د هغه د ختم نبوت عقیده زموږ د ایمان بنیاد دی، زموږ د ایمان سره تعلق ساتي. الله دې وکړي دغه څلور
خبریں تاسو په ذهن کې راشي. نمبر 1 نبی علیہ السلام عالمگیر نبی دی. نمبر 2 دغه نبوت دلیل موږ دنیا ته عملاً خوده شو. نمبر 3 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دنیا کې محفوظ موجود دي. نمبر 4 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر نبی دی. زه محترم خپل بیان شروع د دې ځای وکم. امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ عمر قدو واقع ذکر کړی دا. سوخ کی دنیا کی اگر دہریان پر زیادت باندې وو په عروج باندې وو دنیا کی دغه دہریت مهم په تیزی سره روانو. ننم کدا صبر شي په دغه تعلیمي ادارو کې دهریان ډېر په تیزۍ سره لګیا دي کار کوي. د کالجونو یونیورسټو اکثرو نوجوانانو زموږ سره تعلق رابطه وي، خصوصا پېښور کې د مختلفو ادارو نه مختلف نوجوانان هغه زموږ خواته راځي. یقینا د الحاد دغه بیماری انتهایی په تیزۍ سره په تعلیمي ادارو کې روانه ده. موږ ورته په خپله اصطلاح کې ملحدین وایو یا هغه خلک چې موږ او تاسو یې د دهریانو په نامه سره پېژنو. دهریان هغه خلک دي چې هغوی د الله د وجود نه انکار کوي د عقل په بنیاد باندې. دهریان هغه خلک دي چې هغوی وایي دغه دنیا خود به خود پیدا شوې ده، نه خو د دې څوک پیدا کوونکی شته دی، او دغه دنیا خود به خود چلیږي. د دنیا دغه نظام خود به خود روان دی، نه څوک د دې چلوونکی شته دی، نه څوک د دې پیدا کوونکی شته دی. دغه ته محترم موږ دهریان وایو چې مختلف قسم غلط نظریات لري. الحمدلله نږدې ورځو کې زموږ تفصیلي کتاب پر باندې راغلی دی د رد الالحاد په نامه باندې. یو بل دهري به کتاب لیکلی دی ما مذهب ولې پرېښودو، یعنې ما دین ولې پرېښودو، زه د الله د وجود نه ولې دستبردار شوم. الحمدلله زموږ جواب هغې پسې مستازه چاپ شو زه مذهب ولې نه پرېږدم. پښتو کې راغلی کتاب و زموږ د طرف نه الحمدلله پښتو کې راغلی جواب راغلی دی. نیټ باندې تاسو سرچ کې هم ملاویږي. پېښور کې محل جنګي هم کتاب چاپ دی. بدر مارس کو محترم دهریان هغه خلک دي چې هغه د الله د وجود نه منکر دي. د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه وه. دهریانو سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناظره جوړه شوله. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اولنی دور اولنی ژوند او زندګي هغه په علم الکلام علم المناظره کې تېره شوې ده. بصره کې د سمندر په غاړه باندې هغه زمانه کې حکومت و انتظامات کول. د دنیا د هر دین مذهب خلک براتلل، دلته به علمي مباحثې کېدې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په خپله فرمایي زه بصرې ته د دغه مناظرو لپاره دومره زر تللی یم چې ماته نه یاد شي، بلکې کله کله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دوه کاله په یو ځای باندې تېر کړي دي. یو مناظره د هغه یادګاره ده چې د دهریانو سره د حضرت امام رحمه الله شوې ده. دهریانو د طرف نه مناظر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلمانانو د طرف نه په حیثیت د مناظر باندې دی. ټیم مقرر شو، مناظرې وخت طے شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناظر دی. موضوع عنوان ده دغه دنیا خود به خود پیدا شوې ده، د دې څوک خالق پیدا کوونکی نشته دی. نمبر 2 دغه دنیا د نظام یخني راځي، ګرمي راځي، ورځ راځي، شپه راځي. دغه کائناتو کې څومره هغه حالات بدلیږي رابدلیږي، د دې څوک بدلونکی نشته دی. دا خود به خود چلیږي، خود به خود بدلیږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مناظرې د وخت نه لیټ راغی، خپل ټایم او وخت باندې رانغی. کله چې امام صاحب رحمه الله راورسېدو هغه دهري مناظر راغلی دی، د هغه طرف نه خلک هم راغلي دي. امام صاحب رحمه الله نه د دهري مناظر تپوس کوي، ورته یې تر مسلمانانو نماینده مناظري تا د وعدې پابندي ونه کړله، په ټایم راغلی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یې مرامته کوو چونکې امام رحمه الله تعالی رب ذوالجلال د علم سره عقل هم ورکړی و، د علم سره ډېر لوی حکمت هم ورکړی و، هغه د ډېر لوی حکمت خاوند و. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قصدن لیټ شوی دی، قصدن لیټ راورسېدو. هغه ورنه تپوس کوي لیټ ولې راغللی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته جواب ورکوي زموږ علاقه کې بېګا باران شوی و، چونکې هغه زه چې کله راتلم د اوبه راتلې سمندر صورت جوړ شوی و، په هغې باندې د پاسه د راپورېوتو څه انتظام نه و. هغه ورته بیا دې څه ورلله امام صاحب رحمه الله ورته زه راغلم هلته ناست یم انتظار کوم. په دغې کې چې ما کاته یو ونه په خپله باندې راماته شوله، بیا په خپله باندې هغه اره شوله، بیا په خپله بغیر د ترکان نه د هغې نه کښتۍ جوړه شوله، بیا بغیر د ملا چلوونکي نه هغه زما خواته راغلله، زه پکې کېناستلم، زه یې په خپله راپورې باسلم، زه د هغې نه راکوز شوم دلته ستا خواته راغلم.
اور ته چې خبره کې ونه په خپل راماته شولا بغیر د ترکان نه بغیر د ارینا هغه شولا بغیر اگر ترکان نه غیر کشته جوړ شولا بغیر د چلون کې نستا خواته راغله په په سمندر او سین کی طرح پوری باسلې امام صاحب دې مولا ورته آو دیوته رسنګي کې دې شلا فرق لولي امام اعظم کو دې پرې مولا سره په دې باندې مکالمه او بحث کې خبره چلی اخر کې هغه ته ځات لولي امام اعظم کو دې پرې مولا ورته فرمایي جواب ورکړي ورته استا اگر یو کشته ولبري چې یو ونه په خپل باندې راماته شي په خپل دې ارشي په خپل دې دغه کشته جوړ شي په خپل دې هغه وچلېږي به تلک سوچ ورګه خپل عقل نه تاسو ورګه چې کوم ستا کوم عقل دوی ولې راماته دو دوی کشته نه جوړېدو دوی کشته نه چلېدو قائل نه دی به دغه عقل تاسو څنګه وایي چې دومره لوی کائنات په خپل باندې پیدا شوی دی او دومره لوی کائنات په خپل باندې چلېږي سبحان الله مرن مارس کو د هریان دنیا کې د پوروج باندې د تمامو ادیانو ولادت اجلاس کې لريو مولایان علماء مشران دې راغلي دي خبرو کې بحث کېږي هغه واقع کې لیکي یو عیسائی د سټیج سیکرټری صدر مقرر کو د چې کله مایک تراغه د دې شروع شو ورته کوم هر یو کس لګیاو خبره وړي ودرشي او زه خبره کړم کومه دنیا کې جو کې عقل اندلې نن موږ تاسو د بيدینه خلکو د لادینو خلکو خلاف راځم شوی چې راوي مقابله وکړو ورته مقابله دنیا کې مشکله تر څو پورې چې موږ کې کامل اتحاد او اتفاق نه راغله کڅو پورې موږ کې اختلاف وي همدغه سي ظاهرا موږ اتفاق جوړ کړی وي نن به زموږ په منځ کې اتفاق وي سبا ته به زموږ په منځ کې اختلاف راشي نو چې کله موږ خپل کې صحیح طریقې سره اتفاق نه وي کړی تر هغه وخت پورې به موږ دا وی مقابله څنګه وکړو دا ورته اوله کې موږ ته صحیح اتفاق پکار دی مستحکم اتحاد او اتفاق پکار دی هغه له بس موږ دا وی مقابله وکړو ورته د هر دین ولا ناس دی د هر دین ولا خوخه دادا چې زموږ په دین باندې پوره انسانیت راځم شي خو څون کې بده طریقې سره اتحاد او اتفاق نشي راتلی د اتحاد خپل اصول وي د اتفاق خپل اصول وي ځکه اصول کې دم په اصول سره موږ راځم کېدی شو تاسو ګورئ دلته د هر سړي په کده اتحاد اتفاق وړو او اتحاد اتفاق د بار د هر څه خپل فرموله ده یو سړي سره یو ټنګ خلک نشته هغه امت د ما سره راځم شي یو سړي خپل خود ساخته کور اصول جوړ کړی دي هغه امت د جما سره راځم شي یقینا د انسانیت د راځم کولو د انسانیت د مسلمانانو د راځم کولو دغه طریقه صحیح نه ده په دې باندې کلم انسانیت په دې باندې کلم مسلمانان نشي راځم کېدل د دې وجه محترم هر اصول هغه قابل عمل نوي په دې باندې عمل کېدل شي په دې باندې انسان راځم کېدل شي هر صدر ورته ورته زما اول نمبر اصل لاره زما اصول دي په اصول باندې کوم عمل وکوم راځم کېدل شو مونږ کې اتحاد او اتفاق اگر راتلی شي ورته اول نمبر اصل لاره چون کې مخکې د پریس زمانه دا چون کې مخکې د میډیا زمانه دا دې وجه عقلم د دې خبرې تقاضا کوله چې هر علاقې ته الله جدا جدا پیغمبر جدا جدا نبی راولېږي اوس چون کې دنیا هغه چون کې یو کلی حیثیت لري د یو کور حیثیت لري په سکندونو کې د دنیا د یو بټ نه بل بټ ته خبر رسیږي اوس عقل هم دا وایي چې پوره انسانیت د یو نبي په اطاعت راځم شي دغه په دین او شریعت باندې راځم شي والله رب الجلال راځي ورته زما اول سره دنیا کې کم یو نبی نشي دی چې هغه دا دعوت لري عالمگیر نبی الله د پوره انسانیت د باندې نبی جوړ کړی هم را لېږلی تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء علیهم السلام را لګیږي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو نبی الله رب الجلال د پوره انسانیت لپاره نو را لګیږي د هر نبی به عزت د خاص علاقې لپاره د خاص قوم لپاره د خاص زمانه لپاره کړو کله چې هغه زمانه ختم شوه هغه نبی د دنیا نه لاړو هغه شریعت پسې بل هغه شریعت منسوخ وګرځېدو هغه رسول الله رب الجلال بل نبی راولېږو هغه په خپل صدر عیسائی دی هغه عیسایان پاسې راوي خاموش دي يهود خاموش دي بلکې هغه عیسائی په خپل د عیسایانو سره مخاطب شو هغه سره مخاطب کړل هغه سره باز شروع کړل بلکې عیسایان دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام عالمگیر نبی نو دا هم مدعي سوس غوا جوس ولا خبره ده بهر ټول خاموش دي
मुसलमान आलिम पास कुरान और सर दे वर्तनी संग अल्लाह रब जुल जलाल रब्बुल आलमीन ने द पूरी इंसानियत रख दे दरस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने कुरान मजीद के ऐलान गई व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कुरान मजीद के ऐलान गई व मा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा अहादीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखबर ज़ेब ने ऐलान गई अल्लाह ने पूरी इंसानियत द पालन नबी ले गए वा जब अल्लाह ने पूरी इंसानियत द पालन नबी जोड़ करे ले गए वा हर सदर बासिलो वल जमुंगे इतिहाद नबी मुंतबिलाउसु यकीनन अल्लाह ऐलान करे है कि जब अलमगीर नबी वा जब अल्लाह ने पूरी इंसानियत द पालन नबी जोड़ करे ले गए वा और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खबर जमाना चूंकि नन सब लिखा पढ़ा था बगैर दलील सो खबर न वही अगर सिर्फ दलील पर मेयार तुम पूरी दुनिया की तरफ सो हो रही नम सभा सो कम भी दलील न दे ये हिंदू तवर चलम जानना पारे दलील जोड़ करे दे दुनिया की सो कम भी दलील निश्चित है नम सब और से मुनकिरीन हदीस हम जानता रहे दुनिया की बेदलील सूख निश्चित है और दलील मेयार पे जंगल इस्तेलाल बंदे जान को केवल तगड़ा हर चकार देवजना हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी से मुनव्वर अल्लाहु मरकद हुली की वे पितनों पद गदवर की के उसो वाड़ी कि जमान ईमान महफूज थी हज़रत थानवी से बरे मौला डेली खबरें लिखी थी तो खबरें बकी लगती हज़रत थानवी से बरे मौला हकीमुल उम्मत लिखी दरअसल तो बकार दी हर किताब न हुई अवल दाऊर किताब लिखूं के सूख दे दर नस्ल असल सदे ददा की नजरिए सदा अदम मसलक मशरब सदे तर सोच रिदा नहीं पे जाकर तर हर वक्त पर के कुरान तफसीर हम लिख ले हो धर्म नंबर हकीमुल उम्मत लिख ली दहर च किताब मगुर दहर च बयान दर्स मावरा तर सो पर रिदा की नजरिए मसलक मशरब न दे मालूम करे तर हर वक्त पर रिदा आलिम बयान मावरा तर हर वक्त पर के दर्स कुरान के दर्स कुरान मावरा ननम दास फेसबुक लाओगे कदिरिया नु पेजुने दी वरबांदी वहाबी दी वावरा नूर दुनिया लादीन खलक दी बीदीन खलक दी मजहब बेजार खलक दी दास यो यो लफ्ज बांधे के यो यो गेटा तहकीक को की बात होगी तफसीर हवाले वर की किताबों हवाले वर की कसम दे अकल बोल करता है आज और द गुमराही और ने बुनियाद हदीस शुरू हर सड़ी जेरिन दाजुल से सब हर सो कवरो मरसो को मुताला कोम स्टडी कोमबा खबर बावरन बल खबर बरी कदम माफत पिशावर किस मोमल गरे दे डॉक्टर दे नो डॉक्टरान और जरूर माफा तरह लगे पे लगो गब गब दौरान तुम्हारे तबोसो मात्र डॉक्टर जाकिर नाइक से और इधर संगेरी माउंटेन डॉक्टर से डॉक्टर जाकिर नाइक से पतकाबुली अध्ययन बांधी और तसना सबूर और हासिल ले पतकाबुली अध्ययन बांधी सना सहदपुरी गरीब स्टरे मुताले स्टरे माउंटेन चुन के अलग बाकायदा आलिम नरे अदेवजी ने कल कल बुनियादी अकायदों की कल कल मसाइलों की अगर खताशी और खताई इंतहाई खतरनाक इंसान मुसर गुमराह के लिए देवजना मोटल मगुर तार बार कतल खलेली यो आलिम का गोरी अगर पसैया वो खर्द बांधे पूरे देशी तमीज के वजह से अगर गोरी अगर बार गुंजाइश करे तार बार रिश्ता है अरे वो डॉक्टर की माता हुई और वे खबर बती और गलत हो गई है तो मोटल डॉक्टर से द खाउ द गलती पतीर की द सही और द गलत तमीज को मंग संग को अधीर पार आकल को मैं यार करने नहीं कर सकते अधीर पार उस देर बारह को मदरसों तरह तक बकारते होते पिंजल शल देवश काल दर्द के नसल बकारनी दर्द चिकर काल अल्लाह काल रसूल वे पतीम की गलतों द सही पे जान दो पारा द वही इल्म बकार दे ताकि पारा को मदरसे तराजी डॉक्टर से के जिक्र बीमार सब सब खल द उसूल दिन किताबों निजाम त नुस्खे दशम निकले सकल द उसूल दिन पर किताबों बाकी स्टार डॉक्टर न बगैर इतिमाद नशम कवले सब आगे द ताकवा तराजम डॉक्टर से हम दरसी दीन पर हवाले सरवा मुस्तनद उलमा तराजी अलिया को उलमा तराजी तर सोच जरी त मेरा गले मौत सही हो गलत नशो दे जाती मैंने यकीन हो कर ये दुनिया की तासुर हुई जब पिशावर ना बल वर्ष बतासुर दिल्ली न मुला पर बानी न मुफ्ती पर लो इंडिया की वे खज मुस्तफी वकला अगम रब्बास जुनून द तौहीद व सुन्नत तखरीज अरे इमाम बुखारी रे मौला बसी शुक्र हवा अस्सलाम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीसों में से शुक्र हवा अस्सलाम
او قسم دې دغه مرض دومره تیز روان دی مخکې کار روزه کې ماته مدرسې نه مولانا عبدالرحمن صاحب رابطه وکړل مازدیګری و ما ته ویل یو ماشوم یې راوستلی د حفظ ماشوم دی 2 غنټې ورسره ما تېرې کړلې چونکې هغه ستا خواته راتلل غواړي ته کفاري دی چې دړی ولم ما ورته ویل رایي والا دی زما خواته راوستو هغه ماشوم چې زما خواته راغی کېناستو ما سره سلام کلام وشو قسم دی اگر حفظ ماشوم ما ته په دې الفاظو کې وایي ما ته وایي زه خو الانبیاء واقعا فی قبور رسول حدیث نه منم ما ورته ویل بچیه ولې نه منې ما ته وایي دا د قرآن نه خلاف دی دا ذهن دلته څوک جوړوي چې حدیث د قرآن نه خلاف دي دا ذهن د انکار حدیث او نه پاک کې دی ولنه پړوي دا مرتل بچره قرآن د کمایات نه خلاف دي ماته په حدیث کې راځي الانبیاء واحیون فی قبور یصلون انبیاء خپل قبرونو کې ژوندي مونږ کوي قرآن وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت کوه د رب خپل تر دې چې تا ته مرګ راشي د قرآن نه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت نشته دی دغه قسمه حدیثو نه معلومیږي چې د مرګ نه وروسته عبادت دی ماته وایي زه قرآن ومنم که حدیث ومنم د یو ماشوم د حفظ هم دا ذهن جوړ کړی دی نن سبا نوم د توحید او سنت ورته ورکړی ما ورته بچیا دا ذهن د تا چا جوړ کړی دی قسم دی هغه وخت کې درد وشي نه وشي سړي ما ورته د معراج په شپه باندې زه تاسو نن تپوس کوم معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس کې لمونځ کړی جمع کړی زموږ امام دی امام څوک وایي څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتدیان څوک انبیاء علیهم السلام د عیسی علیه السلام نه علاوه دغه ټولو انبیاء باندې دنیا کې مرګ راغلی دی د مرګ نه وروسته هغوی راغلي دي الله رب عزت جلال راوستي په نبي علیه السلام پسې ودرولي دي مونږ ثابت دی ما ورته دا په متواتر حدیث سره ثابت دی بیا ووایه د معراج په شپه د انبیاءو دپاره مونځ نه منم ولې قرآن وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ترمذي شریف کتاب التفسیر کھلا ہوگا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی صحابه کرام د مجاهدینو یو ډله تللې ده یو ځای کې پړاو اچولې خیمې وهلې ده په دغه ځای کې قبر دی دیو ته پته نشته دی د هغه قبر نه د سورة الملک تبارک الذي آواز راځي هغه صحابه هغه خیمه بل ځای کې والا الله پیغمبر ته چې کوم اطلاع ورکړه الله پیغمبر وفرمایل دا یو کس دنیا کې د سورة الملک تبارک الذي سره محبت کوو الله تعالی محبت قبر کې ور نصیب کړی دی ما ورته انکار وکړه چې انکې تلاوت کې ور عبادت دی قرآن وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین وایي زه نه منم بلکې خپله قرآن به نه منې د قرآن نه به انکار کوي قرآن مجید څه وایي قرآن مجید بیا موږ ته څه وایي هلته به دې ټولو ته حکم وشي سجده وکړي مؤمنان به سجده وکړي کافران به نه شي کولی سجده کول عبادت دی هلته آخرت کې ثابت شو انکار وکړه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین قرآن مجید ذکر کوي جنتیان چې کله جنت ته راشي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الله حمد به کوي ذکر به کوي ووایه د قرآن نه خلاف د عبادت ته ورنه وروسته نشته دی خبره دا ده د قرآن دپاره به خبرو کبیرو ته راځو اسلامو ته به راځو هغه قرآن فهمي غلطه ده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله زمانه وه قدریه را پیدا شو منکرین تقدیر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورنه تپوس کوي تاسو ولې نه منئ هغه ورته وایي دا د تقدیر مسله دا د قرآن نه خلاف ده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله جواب ورکوي دا قرآن صحابه کرام د محمد رسول الله نه زده کړی صلی الله علیه وسلم د هغې باوجود هغوی د تقدیر عقیده لرله د تقدیر قایلو د دې نه معلومیږي دا چې د صحابو فهم د قرآن صحیح و ستاسو فهم د قرآن غلط دی فهم د قرآن صحیح کول څلوېښت ورځو کې سړی په قرآن نه پوهېږي څلوېښت ورځو د ورځو سره څوک دا نه کېږي د صحابو نه مستغني شي تابعینو نه مستغني شي کابرین امت نه مستغني شي ما ورته ویل بچي ما ته څه مطلب دی بیره دی ما ورته ویل حکیم الامت مولانا سفاري تنویر یې موږ په 2 الفاظو کې حل کړي مولانا تنویر صاحب رحمه الله فرمایي په کومو نصوصو کې چې د مرګ نه وروسته عبادت نفي ده اگر تکلیفي عبادت نفي ده په کومو نصوصو کې چې عبادت اثبات دی اگر تلذذي عبادت اثبات دی دې وجه حکیم الامت فرمایي تلذذ لا تکلف هر محترم مارس کو پخبلو بکابرو باندې بکلک اعتماد کوو انشاءالله کوو ور باندې انشاءالله دا هغه قرآن په همت نه یو کای چې باندې موږ کابرین دیوبند ته باذن الله
مونږ یقین مو کس مونږ علاقه کې یو کس دی ګیره خرئ ما خواته یو ځل راغی ما ته وایي نو قرآن یو آیات دی وایي ما ته وایي تمامو مفسرینو د دې دا مطلب بیان کړی دی او دا غلط دی ما ته وایي زمونږ شیخ صاحب دا مطلب بیان کړی دا صحیح دی ما ورته ښه د پوره امت مفسرین خطا شو ستا شیخ صحیح شو لکه من فسر برأیه فلیتبوأ مقعده من النار ستا شیخ په دې جهنم ته بیا ځي ستا شیخ په دغه تفسیر سره چې د پوره امت نه خلاف تفسیر کې جهنم کې خپله ټکانه تیاري بس بهرحال عرض مې کوو هغه ویل زما دویم نمبر خبره دا ده دنیا کې نن سبا بې دلیله څوک خبرې نه وایي الله چې نبي رالیږي اگر نبی ته دغه د نبوت لپاره دلیل معجزه ورکړي معجزه دا د نبی د نبوت د صداقت دلیل وي ورته وایي که زه دغسې مطالبه وکړم چې د هر پیغمبر امتي دې پاسېږي د خپل پیغمبر معجزات بیانول دې شروع کړي خبره به اوږده شي زه دغسې مطالبه نه کوم زه مطالبه په دې طریقې سره کوم دنیا کې کوم یو نبی دغسې دی چې د هغه معجزه مونږ نن دنیا ته صرف بیان نه کوو بلکې د هغه معجزه دنیا ته ور وښایو که تاسو شروع شئ د عیسی علیه السلام معجزات به زه بیان کوم ښودی نه شم د موسی علیه السلام معجزات به بیان کوم ښودی نه شم د ابراهیم علیه السلام معجزات به بیان کوم ښودی نه شم ټول خاموش دي مسلمان پاسې د قرآن لاس کې ورسره دی ورته وایي دا قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت د هغه د نبوت د صداقت د ټولو نه لوی دلیل دی د مخالفین 1400 سال پهله چیلنج کړي دي د قرآن په چیلنج نن هم قرض دی د الله کار هغه چې بندګان د هغې نه عاجز شي دا سترګې الله پیدا کړې ده پوره انسانیت راجمع شي یقینا دغسې سترګې نشي جوړولی چې په هغې کې بینایي واچوي دا قرآن د رب کتاب دی هغې انسانیت چیلنج کړی دی که تاسو وایئ د الله کتاب نه دی د الله کلام نه دی فاتو بصورت من مثله راشئ تاسو یو وړوکی صورت په فصاحت کې په بلاغت کې په حقانیت کې یو دغسې وړوکی صورت راوړئ د قرآن هغه چیلنج قرض دی قرآن لاس کې ورسره نن هم موږ په دې کې هغه چیلنج تفصیلی بات سے وکړو ویل نن دا د رسول الله معجزه موږ دنیا ته صرف بیانوو نه بلکې عمل هم ښودی شو الحمدلله هغه وویل دنیا کې موږ ته هغه نبي میلاو شو چې د هغه د نبوت او د صداقت معجزه موږ دنیا ته ښودی شو الحمدلله او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زما درېیمه خبره دا ده یو نبی چې دنیا ته راځي دا د الله د بندګانو په منځ کې واسطه وي نبی د الله نه احکامات اخري بندګانو ته ورکوي دنیا کې کوم یو نبی دغسې دی چې هغه تعلیمات تر ننه پورې محفوظ وي موږ عبادات زده کړو د هغې نه په هغې عمل وکړو ټول خاموش یهود خاموش نصارا خاموش ټول او یقینا د هغوی سره د خپل مونځ طریقه مو ورته نه ورزېدلې باندې هر سړي خپل طریقه جوړه کړې ده په هغې عمل کې هغه مسلمان پاسې و عالم ویل تاسو د عباداتو خبرې کوئ الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات هم محفوظ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خوراک څنګه کوو څښاک به څنګه کوو ګرځېدو به څنګه سملاستو به څنګه خندل به څنګه خبرې به څنګه کولې کېناستو به څنګه دا ټول محفوظ دي الحمدلله یو تبلیغي جماعت راغلی و زما د وړې دورې کال و هغه یو نوجوان پکې و امارات و هغه نوجوان د یونیورسټۍ سټوډنټ و هغه واقع بیانول تبلیغ سره تعلق و تبلیغ والا په دین مین خلک دي سنت و متبع خلک دي ویل ما به شمایل کته ویل مازدیګري رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګرځېدو څنګه زه به مازدیګري هغه مشق به مې کوو ویل خوا ته زموږ یو هندو ټیچر و د یونیورسټۍ سره د هغې کور و ویل یوه ورځ ما پسې د هندو ټیچر راغی ما ته ویل ته لږ راشه ویل زه ورسره لاړم ویل بوډۍ مور یې وه بوډۍ مور یې ما ته وایي بچیا ته چې د مازدیګرې ګرځې هغسې ګرځېدل ته ما ته لږ نږدې وکړه ویل زه وګرځېدم بیا ما ته وایي چې تاسو ولې ګرځېدلاسې بچیا تا هلته ګرځې زه ټوله ورځ د
دغه کړکۍ نه تاسې کوم دیوال نه تاسې کوم استا ګرځېدل ما ته ډېر خوند او مزه راکوي. ما ته وایي چې ته ولې ګرځېدل سي؟ ما ورته ویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر هغه به دغسې ګرځېدو. شمایل ترمذي کې روایت موجود دی چونکې زه هغسې نشم ګرځېدی هغسې طرز کو هغسې ادا کړم. ویل هغه زما هندو ټیچر او هغه زما د هندو ټیچر مور هنده وه بوډۍ. ویل په هغه ځای باندې کلمه وویله دواړه مسلمانان شول او ویې ویله د کوم پیغمبر ګرځېدل چې دومره ښایسته او مزیدار دي د هغه پیغمبر دین او شریعت به څومره ښایسته وي. سبحان الله. دا جدا خبره ده چې موږ مسلمانان پې شرمېږو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې موږ ته شرم راځي، ګیره باندې پګړۍ باندې یختانو باندې. نن ورته دنیا د دهشتګرد او د ترهګر نامه ورکړې ده. الحمدلله موږ ته فخر دی په دغې باندې. سینګار او جینکۍ کې ځوانان یې نه کوي. ځوانان هم دغسې باور خور کوي. الحمدلله موږ ته په سنتو باندې فخر دی. چاہے ټوله دنیا خلاف کېږي ټوله دنیا اور ګرځېږي موږ په سنتو باندې کلک اوسېږو انشاءالله زور انشاءالله. او نن دنیا ته ورو خو دغه ببرو د پوره دنیا کفر یو طرف ته و، افغانستان طالبان مجاهدین بل طرف ته و چې هغوی ببر سري وو. د هغوی په لاسونو باندې الله نن کفر مات کړو. نن هغه ببر سری و. الحمدلله هغه کابل په ځمکه باندې ولاړ دی. دنیای کفر مختوره ذلیله شکست خورده ووتل. نن هغه ببر سری د کابل په ځمکه ولاړ دی. اسلامي شریعت د نفاذ اعلان کوي. الحمدلله موږ ته فخر دی په دغه سنتو باندې او کلک په ورباندې اوسېږو انشاءالله. هغه مسلمان عالم ورته وایي تاسو زموږ د پیغمبر د عباداتو خبره کوي. الحمدلله زموږ د پیغمبر عادات هم موجود دي محفوظ دي. الحمدلله اگر عیسائی ورنه تپوس کوي ورته ستاسو پیغمبر څه کتاب لیکلی دی په هغې کې دا څه محفوظ دي؟ دی ورته نه جي زموږ پیغمبر وویل هغه لیکل لوستل نه شو کولی. ورته یې د هغه په صحابو کې کوم چا لیکل کړي دي دا تفصیلات یې لیکلي دي. ورته یې نه جي صحابو پوره دنیا ته تللی دي تبلیغ یې کړی دی جهاد یې کړی دی پوره دنیا ته رسېدلي صحابو ورته لیکلي. ورته بیا چا کړي دي؟ اگر مسلمان عالم ورته وایي دې امت کې الله د دې لپاره د یو بل انسان انتخاب کړی و چې هغه تدوین د دین کړی و. موږ ورته تدوین دین وایو. ورته وایي هغه انسان حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. سبحان الله. او یقینا د تدوین دین کارنامه په دې امت کې د ټولو نه اول امام ابو حنیفه رحمه الله کړې ده. د دې وجې نه علما لیکي په مسلمانانو باندې واجب دي ضروري دي چې پنځه ټیمه په خپل دعا کې امام ابو حنیفه رحمه الله یاد کړي. یقینا د امام ابو حنیفه د امت باندې احسان دی چې هغه تدوین د دین کړی دی. نن ته یو عالم ته راځي د لمونځ د مسلې تپوس کوي هغه عالم کتاب الصلات کولاوي په فقه کې. د حج د مسلې تپوس کوي کتاب الحج کولاوي. د نکاح د مسلې تپوس کوي کتاب النکاح کولاوي. ته یو بلې مسلې تپوس کوي د فقه کتاب کولاوي. د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغه شاګردانو مجتهدینو تدوین د دین کړی دی. د دین د تمام مسایل اصول او فروع هغې راجمع کړي دي. نن زما او ستا مخې ته پراته دي ما او تا په هغې باندې عمل کوو. الله دې کروڑونه رحمتونه دغه په قبر باندې یقین وکړه. نن چې امام ابو حنیفه رحمه الله پسې لګیا بک بک کوي که نه امام ابو حنیفه سره دشمني نه وي. تاسو کتلي یو کور ته څوک د ډاکې لپاره ورځي کوم چوکیدار ولاړ اول حمله په چوکیدار باندې کوي. د څلور امامان د دین چوکیداران دي. او ما بل ورځ یوه ګنټه په هغې باندې مسلسل خبره وکړله. دنیا کې مذاهب څلور دي. څو دي؟ مذاهب څو دي؟ لیکن ته دنیا کې وګرځه د ټولو نه زیات دشمنان د امام ابو حنیفه رحمه الله دي. څلور امامان دي. په ټولو کې زیات دشمنان د فقه حنفي دي. وجه څه ده؟ وجوهات ډېر دي تفصیلي وجوهات دي خو د ټولو نه یوه لویه وجه تاسو دا زر کاله وګورئ. په دې زر کالو کې که کلم په دنیا کې جهاد کړی دی احنافو کړی دی
پدې زر کالو کې کله د جهاد قیادت کړل احناف کړل دي کله کې اسلام شریعت عملاً نافذ پاتې شوی دی فقه حنفي عدالتونو کې پرته وه دې وجې نه انګریز سازش وکړو د فقه حنفي دشمنانو ته راغله د امام ابو حنیفه هغې سره پوس کوونکي ته راغله مارکیټ ته راوړه په فقه اسلام په فقه باندې اعتراضات فقه حنفي اعتراضات په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراضات لیکن الحمدلله زمونږ اکابرو په هر میدان کې هر کفر تم جواب ورکړی دی هر باطل تم جواب ورکړی دی د جهاد محاذور آباد ساتلی دي د تبلیغ محاذور آباد ساتلی دي د تصوف خانقاهونه آباد ساتلی دي د سیاست میدانونه آباد ساتلی دي الحمدلله د دلایلو په میدان کې هغې هر باطل ته جواب ورکړی دی او انشاءالله موږ د خپلو اکابرو په نقش و قدم باندې ځو علمي دنیا کې علم المناظرې په دنیا کې تصنیف او تعریف په میدان کې تقریر او تقریر په میدان کې به هر باطل ته جواب ورکوو انشاءالله تاسو خپل تاریخ وګورئ احنافو کله چاته جواب نه دی پرېښی امام بیهقي سنن کبرا للبیهقي ولیکو د احنافو خلاف ځای په ځای پکې تعصب نه کار واخیستو امام مالکي رحمه الله پسې جوهر النقي ولیکو فتح الباري حافظ ابن حجر ولیکل لوی خدمت یې وکړو ځای په ځای باندې حافظ ابن حجر علامہ عینی رحمه الله د شیخ دی علامہ بدرالدین عینی د حافظ ابن حجر خور هغه علامہ عینی رحمه الله باندې وده وه د فتح الباري ولیکل ځای په ځای د احنافو خلاف باندې تعصب هلته عمدة القاري پسې تیاره وه علما وایي د ده خور هم لوی محدث وه د علامه عیني بیبي دی به راله هلته کې یو ځل هغه نسخې به ټولې وکتې رابله دلته به یې وویله بل احنافو خلاف به دې ځای کې دا لیکلي دې ځای کې دا لیکلي هغه به ورته جوابات ولیکل دلته فتح الباري تیاره شو دلته عمدة القاري تیاره شو سبحان الله الحمدلله احنافو کله هم د دلیل په دنیا کې چاته جواب نه دی پرېښی بهرحال عرض مې ته ویل هغه انسان امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی هغه صدر یو عیسائی پاسېدو ویې چړل ویل کاش ممکن الله عیسایانو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی دی نن به موږ سرونه اوچت شوي دی هغه صدر ورته ویل عیسائی ویل د ژړا ضرورت نشته دی د افسوس ضرورت نشته دی عیسائیت علمگیر دین نو پاکی کے امام ابو حنیفہ ضرورت نو اللہ پاکی نو پیدا کرے اسلام علمگیر دین دے دعوت تر قیمت پوری بھی دا پورے انسانیت دا پارا دے دے امت کے دیش دین کے امام ابو حنیفہ ضرورت ہو دی وجہ اللہ پتی امت کے امام ابو حنیفہ پیدا کرے جج صدر ہوئے تری خبری پورا شوی سوال خبرہ ممکن پہ نبی باندی ایمان راو ہو دین پس بل نبی راشی پاکی ایمان را نوڑو بیا با کافر شو دنیا کی کم یو نبی دسی دے چغدر اعلان کرے چیز اخیرنے نبی خاتم النبیین طول خاموش ہو اگر مسلمان عالم پاسے دو اگر ورد جواب ورکو قرآن مجید مزے بزے اعلان کری تقریباً 100 آیتنا 210 احادیث متواترہ حقیقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرے دے انا خاتم النبیین انا نبی باقی انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی زاخر دے نبی اما زمان رسل دنیا تبل نوے نبی نشرا کرے زاخر دے نبی اما زمان رسل بل چاہتا نبوت نشر ملاوے دے زاخر دے نبی اما زمان رسل بل نبی نشر پیدا کی دے زمان اخیرم دلدا رسول اللہ خاتم النبیین دے دانا رسل بل چاہتا نبوت نشر ملاوے دے دانا رسل چھے سوکت نبوت دعوه کی امام ابن کثیر لکھی فهو دجال کذاب افاق ضال مضل دلسلی مبارک زمون عقیدت دا دا دجال لے دا کذاب لے دا افاق لے دا امت گمراہ کول والی اور انشاءاللہ من بدا قدیانی بشکل کیوی دا ہر مسلم کذاب بشکل کیو صحابہ کرام مقابلہ کریوا سمر جتر شوی صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین مقابلہ کریدا زمون اکابر علماء دیوبند اہل دل خلق مقابلہ کریدا من انشاءاللہ العزیز لقادیانیت مقابلہ کرو دعیز سرکوبی بکو اور انشاءاللہ ختم نبوت تحفظ و بہر قیمت کرو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اور محترم و خبر پتیز ختموں بدقسمتی وجود کی ما تا حضرت ہوئے لجسا اردو سے پختو ما ارتزد اردو نہیں بھگو
ما اردو کې کله خطابت نه راکړې دې وجنه شاید زه اردو کې ونه کړم څنګه چې عمران خان ته ویل اسلامي ټچ هغه کې ټچ اسلامي نو دلته ما اردو ټچ پکې نو بیان کې زما مریم کې ناستله دې وجنه زه په دغه باندې اکتفا کوم واخیره خبره کوم د علماء دیوبند له باندې وکړه کې ان شاء الله نسو به ان شاء الله خپل کابر باندې وکړه اعتماد کوي ان شاء الله امام السنه شیخ صبر خان صدر سے منور الله مرقدو هغه چې طالبانو ته شاګردانو ته نصیحتونه کول یو پکې داو بل خپل کابر باندې اعتماد ما پرېږدي دا ویل منه ما پرېږدي نو خو علماء دیوبند ته زموږ علم رسېدي شي نه زموږ تقوا رسېدي شي کله چې زموږ علم او تقوا وي ته نشي رسېدي بیا موږ څوک یو چې هغوی ته به ورسېږو دې وجې نه موږ به انشاءالله ولس په هغوی باندې کلک اعتماد کوو انشاءالله به انشاءالله صرف طاق الله نه مني چې په دې زمانه کې به څوک مولا راپاڅي امام الله صاحب مولانا مشک کشمیري نه بچو ته عالم شي د علم دا مري چې په دې زمانه کې به څوک راپاسي هغه به شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدني رحمه الله لوی محدث شي استاقل مري چې په دې زمانه کې به څوک راپاسي هغه حکیم الامت مولانا سلطان تعالی رحمه الله لوی پیر شي استاقل مري چې په دې دور کې مولانا سید یوسف بن نور رحمه الله مصر پیدا شي یقینا دغه چا عقل نه بلی د خپل کابر علماء په کله کې شو او کدا کابر علماء پرې خو ګمراه شو ایو سلام ماشوم د ځان سره بوتلو بازار ته ورته بچیا زما ګوته به پرېږدي بچی نه به کوم ځای کې د پلار ګوته خلاصه شوله بچی ورک شو ماښام بچی پلار ته میلاو شو ماښام بچی پلار ته وایي بابا جان کله چې ستا ګوته مې پرېښې وه ما ټوله ورځ په ژړا کې تېره شوله ټوله ورځ ژړا پلار یې ورته ویل بچیا چا چې خپل مشرانو لمن پرېښې ده چا چې خپلو مشرانو ګوته پرېښې ده د هغوی پوره ژوند او زندګي په ژړا باندې چا چې د کابرینو علماء دیوبند لمنه پرېښې ده کله د حیات النبي کله د عذاب القبر کله په یو نوم کله په بل نوم د ګمراهۍ شکار کېږي انشاءالله موږ په خپل اکابرو باندې انده اعتماد کوو مکمل اعتماد به کوو د هغوی لمنه به نه پرېږدو انشاءالله نو ان شاء الله توفیق راکړي